نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد سورة الاعراف پارا نمبر 9 رکو نمبر 11 پا اعتبار دا سورت سرا رکو نمبر 1 پا اعتبار دا سپاری سرا پا خیر دا اتم سپارک واقعا دا قوم دا حضرت شعیب علیہ السلام بیان شوی دا او صحیصا دا حق واقعی پا آغاز دا نهم سپاری کی بیانی کی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب کله جاغوی ته دعوت ورکو شعیب علیہ السلام داغوی د طرفنا تکذیبو دمکیانی وی او د هغوی په دمکیانو باندې هغه دعوت بن نشو مسلسل به هغوی ته دعوت ورکاو د ایمان د توحید هغوی دغه شعیب علیہ السلام ته دغه مؤمنانو ته وای چې راشي زمون عقیده نظریه قبول کړي او کچری دا نه قبلوي نو دوی ملار تاسو د پاره داده چې موږ به تاسو د علاقې نه وشړو یقینا دا دواړه کارونه ګرانو او د چا ایمان چې مضبوط وي هغه باندې امتحانات راځي لیکن رب العالمین دا غوی مدد او نصرت کوي لکه د شعیب علیہ السلام او قوم دهغه قال الملأ ویل سردارانو الذين استكبروا هغی کسانو چې کومو تکبر کړو دراوړلو د ایمان من قومه د قوم دهغه نه سورت وی لنخرجنک خامخ وبواسو من تعالرا یا شعیب اے شعیب علیہ السلام والذین وهغا کسانو لرهم آمنو چې ایمان راوړې دي معک تاسرا دسشینا من قریتنا د کلی خپلنا د علاقې خپلنا خپل علاقه پر خودل وطن پر خودل آبادی پر خودل زمکی پر خودل ډیر ګران کار دی او لتعودن یا خامخا داخلی غیبتا صوفی ملتنا پا دین زمن کی نو یا دا دین مراد پا حقیقت کے حق کسان دی چې کوم مومنانو او شعیب علیہ السلام پا اعتبار دا الفاظ سا مراد یا دا خبره د دوی د ګمان مطابق وا ځکه چې شعیب علیہ السلام خو هغه وخت کې دعوت ورکول شروع کړه چې کله ورته نبوت ملاو نو دوی خیال داو کدا زمون په دین باندې دی قال اویل هغا اولو کننا کارهین آیا اگر چی یو منگ بد گنون کی دغی لرا من خستاسو دین بد گنو غلطی گنو منگ بدغ دین سنگ قبول کو قد افترینا یقینا جوڑ کڑے بوی من علی اللہ پالا بندی کذبا دروغ ان عدنا کداخل شو من فی ملتکم پا دین ستاسو کی بعد اذ نجانا الله پس د دینا چې بچ ساتلیو منگا منها د هغې باطل دینا وما يكون لنا او ندی جائز منگ لرا ان نعودا چې داخل شو فیها پدغه دین کی ها بالفرض که مشیت د رب العالمین وشي په بارا دا یو کس کی نو هغه خو بیا څوک نشي بدلولی الا مگر ان یشاء الله دا چې اغواړي الله ربنا چې رب زمن دی وسع ربنا او راګر کړي دی رب زمن کل شیء هر یو شی لرا علما علم خپل کی د علم په ذره ذره دی علی الله توکلنا خاص په الله باندې توکل کوم ځان سپارلې دی من دعا د شرکی بد دعا کوي کله چې شعیب علیہ السلام د هغوی د ایمان راوړلو نا امید شو ربنا افتح ای ربا زمن فیصله وکړه بیننا پمن زمن کې و بین قومنا او پمن قوم زمن کې بالحق په انصاف سره وانت او ته خیر الفاتحین غرا فیصله کون کې د ټولنا دغه مشرانو دغه ایمان والو ته ویل چې تاسو د شعیب علیہ السلام تابعداري پرېږدئ ورنه د تاوان سره به مخامخ شئ کورونه به ملاړ شي ځمکې به ملاړې شي مال دولت به ختم شي تاوان سره به مخامخ شئ نو دغه پرېږدئ د هر څه به درته میلاویږي وقال الملأ او ویل سردارانو غټانو مشرانو
الذین هغی کسانو کفرو چې کفر یې کړی من قومه د قوم د شعیب علیه السلام لا لئن اتبعتم کچری روان شوی تاسو تابعداري شروع کړه تاسو شعیبا د شعیب علیه السلام انکم بشکی بتاسو اذا بدغه وخت لخاسرون خامخا توانیان. وکله چې شعیب علیه السلام دعا وکړه کله چې نا امید شو د ایمان دراوړلو د هغوینه هغوی ته د الله پیغامات ورسول حجت پاغي باندې پوره شو فاخذتهم الرجفه پس را اونیولو دوی لرا زلزلې د لاندې او پاسنه چغه د حضرت جبرئیل علیه السلام فاصبحوا نشول دوی وګرځیدل دوی فی دارهم پکورونو خپلو کې جاسمین پړمخې پراته په زنونګنانو داسې الله هلاک الذین هغه کسان دي کذبوا چې دروغجنې ګڼلی شعیبا حضرت شعیب علیه السلام لرا تباه شو هلاک شو برباد شو او داسې وګرځېدل کأن لم یکن او گویا کا هډو وسیدلی نو پاتې شوي نو فیها په دغه کلي کې الذین هغه کسان دي کذبوا شعیبا چې دروغجنې ګڼلو شعیب علیه السلام لرا کانو هم الخاسرین آخرهم شول هغوی نقصان والا. شعیب علیه السلام تی روان شو ما درته وعظ نصیحت وکړه د الله پیغامات به درته ورسول په هره طریقه مې دعوت درکړه تاسو نه منله بس هلاک شو. فتولى نو مخواړولو هغه یعنی شعیب علیه السلام عنهم د دوینا وقال اویویل یا قوم ای قوم زما لقد ابلغتکم یقینا رسولی دی ما تاسو ته رسالات ربی پیغامات در رب خپل ونصحت لکم او خیرخواهی می لټولې دا استاسو د پاره فکیف نسنگ آسا افسوس وکړم زه علی قوم پداسې قوم پداسې خلقو کافرین چې کافران دي ناشکر دي.